سورة ابراهیم الف لام را. الله پاک عالم دې په مراد خپل سره په معنا د حروف باندې کتاب دالوی کتاب دې انزلناه مونږ نازل کړه دې دلرا الیکا تا تعالی تخرج الناس را دې د پارا چې تر او باسه خلق من الظلمات تیرون الى النور رناتا د کفر د تیرونه د اسلام رناتا باذن ربهم په حکم د رب د دوی الی صراط العزیز الحمید لارد اغزاد تش غالب دی او صفت له شوی دی حمید دی محمود دی الله چې الله تعالی دی الذي غذات له لپاره دا ما غزل فی السماوات چې پاسمانونو کې دی و ما وغا فی الارض چې پسمکو کې دی و وير نو هلاکت دی تباہی دیوی بربادی دیوی عذاب دیوی کند د دوزخ دیوی کند د جهنم دیوی غرد جهنم دیوی للکافرین لپاره د کافرانو من عذاب شدید د عذاب سختنا الذين غکسان یستحبون الحیات الدنیا چې دی غوړه غړلې د ژوند د دنیا ترجیح ورکوي دوی ژوند د دنیا تعالی الاخرت په آخرت باندې ويصدون او دوی منکه خلق لران سبیل الله دلار د الله تعالی نه ويبغونها عوجا دوی تلاش کوي پر لار کې کوواله اولئک دا خلق فی ضلال بعید په گمراهی لري کې د حق نه وما ارسلنا من نذر عليك من رسول هیڅ یو رسول الا بلسان قومه مگر په جبا د قوم د باندې لیو بینا جخکارا بیان کی دے لهم دویتا کچره مون قرآن پا عجمائی کرا لے گلے وے او دا خلق دی عرب بیا با دویوی چیرا دا سنگ چل دے مون خو عربی و مون تا قرآن بلا جبا کرا گئے اللہ پاک فرمائی چی هر یو پیغمبر زد آغا دا قوم پا جبا کرا لے گما فیضل اللہ فسق بیلاری کبی اللہ تعالی من آغا چوکو یشاو چو غواری ویهدی ولار خی من آغا چاہتا یشاو چو غواری وهو العزیز الحکیم ودغ اللہ تعالی غالب دے حکمت والا دے ولقد ارسلنا موسیٰ او خامخا یقینا مونگ لگل دے موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پخپلو نشانات سرا ان اخرج دا جبو باسا قومک اخپل قوم من الظلمات رتیارو دا کفرنا الى النور رنا دے اسلام تا وذکرهم ودویت نصیحتو کا بی ایام اللہ دا اللہ پا واقعاتو ایام رضو توی مراد تی واقعات تی ان فی ذالک یقینا پدے کار کی لا آیات خامخا نشانات دی لکل صبار شکور دا ہر غٹ صابر دا پارا چی شکر گزار بھی وَإِذَا وَرَيَتْ كَاغَ وَقَالَ مُوسَى چوبی موسیٰ علیہ السلام لقومی اخبر قوم تاوذ کرو یاد کے نعمت اللہ نعمت اللہ پاک علیکم متاسبان دی اذن جاکم زکچ نجات درکو تاسوتا من آل فرعون دا آل دا فرعون یسومونکم رسو بیتاسوتا سو العذاب سخت عذاب وَيُذَبِّحُونَ ذَبْحَكَ وَالْبَيَبْنَاكُمْ زَامَنْ اسْتَاسُوا وَيَسْتَحْيُونَ جُنْدَ بِپرخودِ نِسَاءَكُمْ جِنَكَ اسْتَاسُوا وَفِي ذَلِكُمْ او پدې کې خلق بلاء امتحان من ربکم د طرف در رب تاسو نه عظیم لوی امتحان واذا رايت کا وقت اذن ربک چې اعلان کو استرب تاذن ربکم چې اعلان کو استاسو رب لئن شکرتم کچری تاسو شکر ادا کوئ لازیدنکم نزب زیات کما نعمت تاسو تا ولئن کفرتم او کچری تاسو ناشکری کوئ ان عذاب لشدید یقینا زما عذاب خامخا سخت دی وقال موسى وموسى عليه السلام ان تکفروا کچری تاسو کفر کوئ انتم تاسو ومن وغتو فی الارض جبزمک کی دی جميعا ټول کدا ټول خلق انسانان او کافر دا ټول مسلمانان او کافر دا ټول کافر شي فإن الله لغنی حمید بیام الله تعالی به حاجت ده او استایل شوی ده دا چې مخلوق د الله شتا چې هغه د الله تعریف کوي الم یاتکم نذر غل تاسو ته نبا الذین خبر داغ خلق من قبلکم چې مخکې استاسنا قوم نوح چې قوم د نوح علی السلام دی وعاد وادیان و ثمود و ثمودیان
والذین وغکسان من بعدهم چرستو د دوینا لا یعلمهم نبی جن دوی لرا الا الله مگر یو الله تعالی جاءتهم راغلی وغیت رسلهم رسولان د دوی بالبینات پخکار دلائل فردو فسغی واپس کل ایدیهم لا سنخپل فی افواههم داغی پخلو کې داغی لاسونه داغی پخلو کې خودل یا خپل لاسونه په خپل خلو کې خودل یا د خپل لاس داغی پخلو کې خودل چې چپ شه بس د نور ماته موایا دا کنایه در استغنا نه چې دوی ځان ډېر بے پروا وګڼو وقالو دوی ان یقینا منغا کفرنا انکار کو بما داغنا ورسلتم جتا سورا لے گلے شوی به پاغه باندې و ان یقینا منغا لفی شک خامخا پشک یو مما داغنا تدعوننا جتا سورا بل منګ له هغه تامور ډیر شک کونګیو قالت او رسولهم رسولان ددوی اف الله شکونه پلا تعالی کی تاسو شک کوي فاتور السماوات جی پیدا کونکي د اسمانونو دی ول ارض د زمکو دی يدعوکم ربلی تاسو ليغفر لكم چې بخنو کی تاسو ته من ذنوبکم د ګناهونو تاسو ويؤخركم ورستو کی تاسو الى اجل مسمى تر د یو وخت مقرره پورې قالو دوی وین کنتم نه تاسو الا بشر مگر انسانان یې مثلنا زمون پشانه تريدون تاسو غواړئ ان تصدون چې تاسو غواړئ مونږه اما داغه سنا کان یعبدو چې عبادت وکاو اباؤنا مشرانو زمونږه فاتونا فسرولې مونږ ته به سلطان مبین دلیل ښکارا قالت لهم او دوی ته رسولهم رسولانو د دوی ان نحن نيومونږه الا بشر مگر انسانان یو مثلکم تاسو پشان ولكن الله لیکن الله تعالی یمن احسان کی علامن پاچا شاو چوغواړي من عبادی د خپل بندگانو نه یعنی مطلب دا چې مونږ باندې احسان کړی دی مونږ ته وحی را لګل د پیغمبرانو جوړ کړی وما كان لنا ونشتر زمون د پارا اندا اختیار ناتی یکم بسلطان چروړو تاسو ته یو دلیل الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی وعلى الله فليتوكل المؤمنون او په الله تعالی باندې دې بر وسو کی مؤمنان وما لنا وسشوی دی په مونږ الله نه توکل علی الله چې مونږ به بر وسنه کو په الله تعالی باندې وقد هدانا سبلنا او یقینا هدایت کړه دې مونږ ته لارو زمونږ ولا نصبرن او خامخا مونږ به صبر کوو علامه اذیتمونا پاغ باندې چې تاسو zarar راکوي مونږ ته وعلى الله او په الله تعالی باندې فلیتوکل المؤمن متوکل فاستوکل دیو کی توکل کوونکی وقال الذين او کسانو کفروا چې کافران دي لرسلهم خپل رسولانو ته لنخرجنکم خامخام به باسو تاسو من ارضنا د خپل زمکنا او لتعودن یا بتاسو واپس کېږئ فی ملتنا زمون په دین کې فاوحى فسوحي وکړه الیهم دوی ته ربهم رب د دوی لنهلکن الظالمین چې خامخا زبه هلاک کما ظالمان ولنسکننکم الارض او خامخا وبوسم تاسو پزمکه کې رهایش بدر کم تاسو ته الارض پزمکه کې من بعدهم پس د هلاکت د دوی نه ذالک دا لمن لپاره داغه چا د خاف مقام چې یریږي د ودرې دونه زما په مخ کې وخاف وعید او یریږي د دمکه زمانہ د وعید زمانہ واستفتحوا د طلب د فتح یا طلب د فیصله وکړو پیغمبرانو وخاب او هلاک شول کل جبار هر متکبر عنید چې د عینات کون کې او د اعراض کون کې او د حق او هدایت من ورائه اخوا ددنا جهنم و دوزخ دی و یسقاوس کولی کیگی بدتا مما ان دوبونا صدید دوینو زو یا تجرعو گوٹ گوٹ بس کی دے دے لرا ولا یکادو یسیغو او نزدین دا چپا آسانے باندے تیری کی ویعتیه الموت را بشیدت مرگ من کل مکان دا ہر طرفا وما ہوا بمیت او دیب نبی ملکی دن کے ومن ورائه عذاب غلیظ و اخواد دنا عذاب سخت دے
مثل الذين مثال داغه کسانو کفرو چې کافران دي کفر کړه ده بربهم پخ په رب باندې اعمالهم د دوی عملونه کرامادن پشان دی دي اشتدت چې سخت والوزی به په سره الريح هوا فی یوم عاصف پورزی د سلی کې چې مسلسل وي لا يقدرون پر لاس باران شدت دوی مما غڅ کسبو چې دوی کړی دی علی شیء هیڅ شی ذالک دا هو الضلال البعید شان دا گمراهی لري د حق نه الم ترى ایتان دی کتلی ان الله یقینا الله تعالی خلق السماوات پیدا کړی دی اسمانونه ول ارض اوسمکه بالحق پسچا په حق پر اختیار لپاره د اظهار حق بالحق لاظهار الحق ایشا کجر وغواړي او ذهب کوم ختم به تاسو آیات او رابولی بخلق جدید نو مخلوق وما ذلك على الله بعزيز او دا کار نه دی په الله تعالی باندې ګران وبرزوا او دوی با حاضر شي تذکیر به مواد الموت لله لپاره الله تعالی جميعا ټول فقال الضعفاء فسبوي کمزوري للذین خلق استكبروا چې تکبر کړي دي ان یقینا مونږه كنا ومونږه لكم استاسو تبعا تابعدان مونږه خو تاسو په در روان وست کولای شي فهل انتم فسایتاسو مغنون بچون کی ان زمنا من عذاب الله عذاب د الله تعالی نه من شيء شيء قالوا دوی ورته وای لو هدان الله لهديناكم کجر مونږ ته الله هدایت کړو نو مونږ به تاسو ته هدایت کړو سواء علينا برابر دی په مونږ باندې جزانا کوم فریاد کوم صبرنا یا صبر کوم مالنا نبی زمونږ د پارا نشته زمونږ د پارا مم مخیص خلاصه وقال الشیطان شیطان به وای لما قضی الامر هر کله چې فیصله وکړي شي د کار هر کله چې فیصله وکړي شي د کار دا به وای بقوله د قول دادا ان الله بشک الله تعالی وعدکم وعده کړی ده وعدکم کړی واستاسو سره وعده الحق رښتونی وعده ووعدتکم او مام استاسو سره وعده کړی و خو رښتونی نه و فاخلفتکم نما خلاف کو استاسو سره د وعده په وعده کې ومان کان لیا او نو زما د پاره علیکم پتاسو من سلطان طاقت زور غلبه ما قرآنی ولی نه وای ما خو درته صرف پسله کې خبره ګوره شیطان بم بروز محشر تیار ورځي هغه بم انسان ته زوی وینه برات دی کنه مړه ما درته ویلیو ما خو درته خبره کوله تر روان وي دی به بیا وی چې او د دې شړې ملګرتیا ما ولي کوله ها الا ان مگر دعوتکم جما دعوت در کو تاسو ته فاستجبتم لی نو تاسو قبول خبره قبول کړه زما تاسو اجابت کو زما تاسو خبره اومن لزما فلا تلوموني فسم ملامت کوي ما ولوموا انفسکم ملامت کوي خپل ځانونه ما نزن یما بمصرخکم فریاد اوریدن کې استاسو سلورم رکوع سورۃ ابراهیم زس تاسو امداد نشم کوله او تاسو زما امداد نشئ کوله ما انا بمصرخکم زنه ما امداد کوون کې استاسو یا فریاد اوریدن کې استاسو وما انتم بمصرخیا او نه تاسو امدادیان زما یا فریاد رس زما ان یقینا ز کفرتم ما کفر کړه دې انکار می کړه دې بما د هغه تنه اشرکتمونی من قبل چې تاسو به شریک جوړو زما سره من قبل د دینه مخ کې په دنیا کې یا تاسو به شریک جوړو مال را به اشراککم ایا مع الله تاسو به زړه الله سره شریکونه ما مخ کې انکار کړه دې نه وکاو کنه ان الظالمین یقینا ظالمان کافرون لهم لپاره دوی عذاب علیم عذاب دردناک ده وادخل الذين داخل بکړي چې هغه کسان امنو چې مان راوړل دي او عملو الصالحات او نیک اعمال کړي دي چرته به داخل شي جنات جنتونو ته تجربه گیبا من تحتها داغین لاندې الانهار ولی خالدین فیها همیشه به پدې کې به د رب په حکم د خپل رب سره تحیتهم
قولی تحفه د دوی فیها په جنت کې سلام سلام بوي کزی کرازی کملاویږي که جدا کیږي سلام بوي. علم ترایتان دی کتلی کیف ضرب الله چرنګي بیانوي الله تعالی مثلا مثال کلمتا طیبه د خبره پاکه کشجرت طیبت پرشان د ونی پاک دی اصلها ثابت چې ویخ داغه مضبوط وي او فرعها فی السما خاخ داغه اسمان ترسي تؤتی ورکوي او کلا خپل میوه کل حين هر وخت به د رب په حکم د خپل رب سره او یضرب الله بیانوي الله تعالی لم سره مثال للناس لپاره د خلق لعلهم در لپاره چې دوی تذکرون نصیحت قبول کې. ومثل کلمت خبیثه او مثال د خبره پلیت چې هغه شرک کلمه ده وهو الشرك بالله. مثال د خبره پلیت کشجرت خبیثه پشان د ونی پلیت ده او تو سچ جو کړل شي من فوق الارض الى پاس پس مکه باندې مالا چې نویر دې د پارا من قرار څه مضبوط والے کچ خبره. کذالک المشرک ليس له حجه ياخذ بها د قرنګ مشرک د دلیل ور سره نه مالا من قرار نوی داغه د پاره ته مضبوط واله یثبت الله مضبوط وی الله تعالی الذين كسان امنوا چې مؤمنان دي بالقول الثابت په مضبوطه خبره باندې په کلمه طیبه باندې فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې او فی الاخرت او په آخرت کې ويضل الله الظالمین او خطا کوي بلار کوي گمراه کوي الله تعالی ظالمان ويفعل الله کوي الله تعالی ما کار یشاء جو غواړي. علم ترایتان دی کتلی الى الذين خلقوا تبدلوا نعمت الله كفرا چې بدل کو نعمت الله تعالی په کفر سره په ناشکر سره واحلوا قومهم دار البوار او داخل کو خپل قوم کور د هلاکت جهنم چې دوزخ ده دار البوار تفصیل ده یصلونا دوی به داخلي کې دیتا او بیسل قرار او ډیر خراب زیدو سیدو دی. وجعلوا دوی ګرځولې دی لله لپاره د الله تعالی اندادن شریکان ليضلوا چې دوی بلاره کې خلق دران سبیله د لارې د الله تعالی نه. قلت وای نبی الاسلام تمتعوا فیدا واخله فإن مصيركم الى النار فسيقنا زستاسور ده. قلت وای نبی الاسلام علی عبادی زما بندگانو ته الذين كسان امنوا چې مؤمنان دي يقيموا الصلاه چې قائم منځ او ينفقوا خرج کوي مما داغسنا رزقناهم چې موږ ورکړي دي دوی ته سرن په پټا والانیتن او پډاګه من قبل ان مخکې د دین آیات یا جرابش یوم داس ورځ یادا شوایا من قبل آیات یوم مخکې دراتللو د داس ورځ نه لا بیون فی جنب یغستل خرصول پای کې نو ولا خلال او نبوي دوستی. الله الذي مسله د وحدانیت د باری تعالی ذکر کوي دا بل دلیل دی ضرورت الكتاب او د ضرورت الوحی. الله الذي الله تعالی غذات دی الله الذي الله پاک غذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه وان زلو نازلې من السماء د اسمان نمان او بو باران مطرن فاخرج فسر وباسي به پر سرامن الثمرات میوه رزق لكم رزق تاسو د پاره وسخر لكم الفلك او تابع کړي د تاسو د پاره کشته لتجري اج چلےږي فل بحر په سمندر کې به امري په حکم د الله تعالی سره وسخر لكم الانهار او تابعدار کړي تاسو د پاره نهرونه وسخر لكم الشمس والقمر او تابعدار کړي تاسو د پاره انور اوس پګمای دائبین دواړه همیشه روان دي دائمین الی یوم القیامه. وسخر او تابعدار کړي د لکم لپاره تاسو الليل شپه او النهار او ورځ شپه او ورځ تابعدار دي یجي او یذهب زی او راځي ها واتاکم مودر کړي د تاسو ته من کل ما سالتمو هر هغه څه چې تاسو غوښتلیو د الله تعالی نه هر شي خو موږ غوښتل نه دی د دې مطلب دا
چې کم یو شی ته د انسان ضرورت ده نو دا د سیده لکه چې دو غوښتو نو الله پاک څنګه فرمایي چې تاسو ته هر هغه څه درکړی دي چې تاسو د الله نه غوښتي وَإِن تَعُدُّوا أَوْ كَجَرَ تَاسُ شمار الغواړي نعمت الله نعمت د الله تعالی لا تحصوها شمار به نکړي شي لا تحفظوها دا به تاسو محفوظ نه کړئ ان الانسان یقینا انسان کافر لظلوم خامخ ډیر ظالم دی کفار ډیر ناشکر دی وَإِذَا ورایات کا وقت قال ابراهيم جو ابراهيم عليه السلام رب سما رب اجعل اغرزوا هذا البلد دا کلیا من اندامن والا وجنوبني او بدړه کما حفاظت وک زما وبني او زما زامن انت د خبرنا نعبد الاسنام چې مونږ عبادت کو د بوتانو رب یا رب اے زما رب انهن یقینا دوی اضللنا خطا کړي دي کثیرا من الناس ډېر د خلقنا اضل بهن كثير من الناس ډېر په دې باندې گمراه شوي دي د خلقنا فمن فسغزو کو تبعني چې زما تابعداري وکړه فإنه مني فسيقنا ذبا زمانوي ومن عصاني او چاجنا فرمانی وکړه زما فإنك فسيقنا انت غفور رحيم بخون کې مهربانه ربنا يا رب زمونگا انی یقینا اسکنت موس ولدی من ذریتی خپل اولاد بوادن و بیابان کې غیر ذی زرعن چند خاوند فصل چند خاوند کروند لیس به زرع ولا نبات پدشن کې نشته ده عند بیتک المحرم استاد عزت منکور پخوا کې چې مکه ده ربنا یا رب زمونگا یا ربنا لیقیم الصلاة دید پارا چی دوی قائم کی منز فجعل فستو گرزوا جوڑ کا افئدتا من الناس ازلون دا خلقو تحوی الیہم تسرق الیہم شوقا و حبا چی منڈوی دویتا چی مائلوی دویتا ورزقهم ورک دویتا من الثمرات میوه لعلهم یشکرون دې د پاره چې دوی شکر ادا کړي ګوره د سعودي عرب معیشت ته کنه ابراهیم علی السلام دعا ده نه خرابي حال داده په عربو کې خپل شینکې نشته خو د ټوله دنیا میوه بالته ملاويږي خپل باغ بګی نشته خو د ټوله دنیا میوهجات د ابراهیم علی السلام دعا ده او دا د امن او د معیشت د دې دوه خبرو دعا ورته ابراهیم علی السلام کړی دا چې امني قتل او قتال نه غلا نه مرګونه نه اجرتيان نه فلانه او بل طرف ته سي معیشت خي نو معیشت هم خري د نور دنیا انسانانو لپاره کې الله رزق ورکي او عربو لپاره کې الله پاک رزق ورکي او الله پاک غلان چلی او په ټوله دنیا کې سر چې دی هغه اوچت د ابراهیم علی السلام دعا ده ګوره ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رزق ورکدوی ته د میوونه د پاره چې دوی شکر ادا کړي ربنا یا ربنا یا زمون رب انک یقینا تعلم عالم ما پاغه نخفي چې مونږ پټو و ما پاغه نولن چې مونږ کارا کوو ما يخفى على الله من شيء او نشي پټې د الله تعالی نه هیڅ یو شی په الارض پزمکه کې ولا فی السماء او نه پاسمان کې الحمدلله الذي تعرفون د الله د پاره دی غذات وهب لي چې ما تیرا کو علی الکبر دو معنی کول شي بعد الکبر پس د بډاوالینا یا مال کبر سره د بډاوالی را کو اسماعیل علیہ السلام و یعقوب و اسحاق علیہ السلام ان ربی یقینا زما رب لسمیع الدعاء خامخا قبل ان کې د دعا ده رب یا رب اے زما رب اجعلنی وغرزو ما مقیم الصلاة قائم ان کې د منذ ومن ذریته او وغرزو د اولاد زمانہ منځ گزار
ربنا ای رب زمون وتقبل دعاء او قبول ک دعا ربنا یا ربنا ای زمون رب اغفر لی ما تبخنو کا ذنوبی زما د ګناهونو ولی والدی او زما مور پلار تا پلار خو کافر دی حاضر نو کله ایمان راوړو نو ته ورته بخنو کو یا دا مطلب دی چې الله پاک دل توفیق ورکړي چې د مغفرت قابل جوړ شي مطلب دا چې د ایمان وروړي چې ایمان وروړي نو زما پلار ته مغفرت وکا مطلب دا چې دل د ایمان توفیق ورکړي چې د مغفرت قابل شي وللمؤمنین او مسلمانانو ته یوم پاورز یقوم الحساب چې قائم شي حساب یکون الحساب تذکیر بما بعد الموت ذکر کیږي ولا تحسبن الله تغمان مکو په الله تعالی باندې غافرن چې نه خبره ده اما داغنا یعمل الظالمون چې کوي ظالمان انما خبرنا ده بلکې دا یؤخرهم رستقوی الله تعالی دوی یؤجلهم وخور کوي الله تعالی دوی تعالی یوم دا غورځ پوری تشخصو چې حیرانی به فيه پای کې الابصار استرګې یا حیران بھئی پاگئی کے سترگو والا محطعین منڈے و ان کی بوی دوی مسرعین قاسدین ناظرین الادعی منڈے و ان کی بوی ارادہ کا ان کی بوی کتن کی بوی اخا آواز کا ان کی دا چیز آواز دا کم طرف رازی خواه محتوین منڈے و ان کی بوی مقنعی رؤوسے مجتا ان کی بوی خپل سرن لرا لا یرتد الیہم نبشی واپس کے دے دوی تا طرفهم نظر ددوی نبا واپس کی گی دوی تا نظر ددوی و افعدتهم هوا او زرون ددوی بخالی بی دا عقلنا وانذر الناس ویر و خلق لرا خبردار ورک خلق تا یوما پاورز یأتیهم العذاب جرازی بدوی تعذاب فیقول الذین ظلموا فسوائی باغا کسان چه ظالمان دی اشرکو چه مشرکان دی ربنا یا ربنا ایزمون رب اخرنا منگرستو کا الہ اجل القریب نیٹے نز دیتا وقت نز دیتا نجب دعوت کا چم قبول کو بلن استاد توحید طرف تا ونتبع الرسول مقتابداری کو رسولانو اولم تکونو اے نوی تاسو قسمتم چه قسمونا مخوڑل من قبل و مخی مالکم من زوال جنی نبویستاسو دا پارا ختم دل وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم او تاسو وسی دے پزایونو پکندراتو داغی خلقو کے چه ظلمی کڑے دے پخپلو زانونو باندے وتبین لکم کیف فعلنا بهم تاسو ته پته ولګی دا چې څنګه کار مې کړی دی دا غي سره وضربنا لكم الامثال وما بیان کړی دي تاسو ته مثالونه دا غوي وقد مكروا مكرهم ويقينا وکړو دوی خپل مکر و عند الله مکرهم او د الله په اختیار کې دی دوی مکر وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ يَقِينًا دوی مکر لتزول منه الجبال چوخ وزیگی داغین غرنا فلا تحسبن الله فاستگمان مکو پا اللہ تعالی باندی مخلف وعدی رسولو خلاف کون کے دخپل وعدی در رسولانو خپل سرائن اللہ بیشک اللہ تعالی عزیز غالب دے انتقام خاوند بدل اغستو دے یوم پاورت تبدل الارض غیر الارض چی بدل بکلیش ازمکا پا بل ازمکا باندی والسماواتو غیر السماواتی او اسمانونا با بدل کلیشی پا نور و اسمانونو باندی وبرزو او دوی با مخامخ شیخ کارا بشی حاضر بشی للہ لپارد اللہ تعالی الواحد جی او دے القهار زرور دے زبردست دے وتر المجرمین او تبوین مجرمان یوم ایدن پدغرز مقرنین تړل شوی بوی فی الاصفاد پزنجرانو کې سرابیلهم د قمصنا من قطران د ګوګړو بوی وتغشا وجوههم النار او پټ کړي بوی د دې مخونو لرور لیجزی اللہ دے دا پارا چی بدل ورکی اللہ تعالی کلو نفس را یو نفس تمام آغا کسبت چی دا کڑی دے
ان الله بشک الله تعالی سریع الحساب ډیر سخت ډیر زر حساب کوونکی هذا بلاغ للناس دعوت دے تبلیغ دے رسونه دا اعلان دے اذان دے خبردارې دے لپاره د خلق ولینذرو به اور دې لپاره چې دوی خبردار کړي شي په دې سره وليعلموا دې لپاره چې دوی پوه شي انما خبر نه بلکې دا هو اله واحد اغا معبود یو دې وليذكر اولل الباب اور دې لپاره چې نصیحت حاصل کی عقل والا